نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو، نننی ټاپک او نننی موضوع ډېره اهمه ده. هغه دی د گستاخ رسول متعلق. محترمو، تاسو دا ویډیو ګورئ، زه بیا چې کوم دی څو خبرې تاسو سره کول غواړم. لکه زما مخ چې د الله د مخ سره ملاو شو، نه دا جوړه ګلونه شو. نه زما مخ چې د الله د مخ سره ملاو شوی دی او زما مخ څوک ویني او هغه د عشق په لارې د عشق لارې ته راوړېدلی، په اقرار او په یووالي کې ځان راوستی، دا اصحابانو کې راځي. بس که څوک ځان کامیابول غواړي د عشق لارې ته راوړئ، زه ستاسو په ذمهوارۍ کې یم. زما تر ژونده پورې چې څه درځي په هغې به عمل کوئ او د جنت د تلو پورې زه به نه ځم چې تاسو نیتلي، خو بلکې دا پکې نشته چې آیا زه به پاتې شم او تاسو به تلي. الله دومره غفور رحیم دی چې زه څه کوم به دا الله کوي، چې زه څه کوم دا خود به خود الله کوي. چې زه ته ویم جنت ته ځئ، بس الله درته وایي چې جنت ته ځئ. دومره پورې اختیار دی. کو باندې تاسو الله لا دا لوح قلم جوړ کړی دی چې دا د الله لوح قلم دی. د دې قرآن احادیثو د پیغمبر د طریقو نه چې بار کېږي، نه د الله د لوح قلم نه به بار شي. لکه د الله لوح قلم نشته چې په الله پسې چا لوح قلم جوړ کړی دی چې دی به الله به هم په دې طریقه باندې زندګي ختموي، نه دا نشته. په دې ورسېدي دا په ټول هر څه پوه کوم انشاءالله، خدای به م پوه کوي. مطلب دی چې زه ولبانه یم که نه، خو ما ته اوس مسلې دي. ګوره زما یوه ښځه مې وکړله، هغې کې فالټ راغی، هغه خو مطلب دی چې لاړه او شوه، بس ختمه شوه 4-5 سال بعد. بله مې وکړه 8 کاله وشو، اوس مطلب دی خپل کورنۍ را سره لانجه شروع کړې ده. مطلب دی خواړې م رانه بوتلو، ته چې کوم دی دا خبرې مه کوه. نو زه دا خبرې څنګه بندې کړم؟ لکه مطلب دی چې زمونږ د حکومت ته اړخه دې څه مخکې راشي، لکه څوک راشي چې یاره دا مسایل نه دي بندول، فکار دی خپل کورنۍ ته م ووایي، یا مطلب دی چې ما له حکومت بل واده په حکومت کې وکړي، جوړه ګولونه وکنه دی وایي سوچ مه کوئ، ډرس به ورکوئ. ښه، نو ما له په حکومت کې واده وکړي او داسې شاندار واده چې د الله لوی پکې ښکاره شي. او چې د الله لوی پکې څنګه ښکاره کېږي به لکه ټولو ملکونو په اتفاق باندې چې زمونږ د پیغمبر واده دی، او په دې کې به هغه مستیانې کېږي چې د الله لوی دې ته وایي. دا به انشاءالله کېږي. او مطلب دی چې دوی سره هم لکه خبر روانه ده، نو انشاءالله روغ هم وشي او بس پته هم نه لګي. خو ما له به داسې ښځه کوئ چې لکه ما سره سرتور سر په لار روانئ که نه، دا د عشق زه د عشق دپاره الله پیغمبر کړم. نو چې سرتور سر ما سره په لار روانئ، نو کوئی بات نه وي. لکه زما سر یا اوښی چې دا نه چې مطلب دغه داسې چل دی او داسې چل دی، نو دا پښتنو کې خو دا لوبه ده. ما له بار ملک نه وکړي، زه د هر څه تابعدار، خو چې زما سره ازاده ګرځي، که هغه د هر چا خورلور یا د پاکستانو وي، زمونږ پکې دا دغه نشته دی. خو مطلب دی چې ازادي راغله او ازادي به کوو. نو مقصد کې نه دا شو. نو مونږ سره یو څو کسه مشران، 2 کسه خویا پیران چې مونږ سره میلاو شي نن سبا کې د خیره انشاءالله. السلام علیکم. وروره یو نه دی چې یو خوله ماته کړو، یا یې په سوک یا یې په موقع ماته کړو. وروره یو نه دی چې یو خوله ماته کړو، یا یې په سوک یا یې په موقع ماته کړو. شکل دې وګوره د اوس سړي ای بې غیرته او بې ناموس سړیه، ته چې رګیا یې کم بکواس کوې، ای بې ضمیره دا څنګ باس کوې. ستا خو د شکل نه انسان یریږي، انسان لا سترې نه حیوان یریږي چې آینده دپاره باس ونه کړې. خبیث سړیه چې بکواس ونه کړې.
چې آینده دپاره باس ونه کړې خبیث سړیه چې بکواس ونه کړې تا ګستاخي د پیغمبر کړې ده په خپله خوله دې برابر کړې ده په کومه خوله ځان ته انسان وایي ته بلا ځان ته مسلمان وایي تا سپکاوې د پیغمبر کړی څنګه زمونږ د معتبر کړی دی تا سپکاوی د پیغمبر کړی دی څنګه زمونږ د معتبر کړی دی په زړه دې دومره څه خبره نه وه د خپل الله نه دې څه یره نه وه چې زه دا څرنګه بکواس کوم د پیغمبر باره کې باس کوم تو او لعنت دې ستا په خوله پرېوځي یا دې پیکاڼې ښه درانه پرېوځي تو او لعنت دې ستا په خوله پرېوځي یا دې پیکاڼې ښه درانه پرېوځي په تا خو خدای وکړو چې غذا روا ده ویشته په کاڼو دې سزا روا ده د چارصدي خو ښه درانه خلک دي په ټول پوره ښه پښتانه خلک دي دوی له پکار دی چې سنګسار دې کړي د غټ کمره راګزار دې کړي د حکومت نه یو پوښتنه کوم ښه په نرۍ ترېنه پوښتنه کوم د حکومت نه یوه غوښتنه کوم ښه په نرۍ ترېنه پوښتنه کوم چې ګستاخي دلته کې ولې کېږي په پیغمبر پسې خبرې کېږي زما سرکاره تاسو اوده ولې یئ حیران په دې یم چې کاڼه ولې یئ د داسې خلکو مخنیوی پکار دی ورله خالص شهنشاه زلمی پکار دی محترمو تاسو دا ویډیو کتله چې دا یو بل ګستاخ را پاسېدلی دی او د پیغمبرۍ دعوی کړله د نبوت دعوی کړې ده او افسوس دا دی چې پښتون دی او پښتو وی نو محترمو دا به یو کس را پاسي او دا به چې کوم دی په دې ملک کې د پیغمبرۍ دعوی کوي کله به په بحر 58 کې یو کس را پاسي هغه به دعوی کوي کله به په پېښور کې یو کس را پاسي او کله په 400 کې یو کس را پاسي هغه به دعوی کوي محترمو دا کم وخت چې کنده مونږ پاتې شو دا کم وخت محترمو نن چې کوم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کلم چې کوم د ګستاخی کېږي محترم په هغې باندې مشران غلي دي یو ګستاخ له چا سزا ور نه کړه یو ګستاخ چې کوم دی چا چې کوم دی په شولۍ نه کو چې د هغې نه خلک عبرت واخلي محترمو یو سړی به ګستاخي کوي هغې له به پناه ورکولی شي چې څوک ګستاخ له سزا ورکوي څوک ګستاخ قتل کوي څوک دا ګستاخ مرداري هغه به جیل ته اچولی شي هغه به گرفتارولی شي هغه به چې کوم دی مجرم قرارولی شي محترمو دا څنګه چې کوم دی ریاست مدینه ده مونږ به دې باندې محترمو نه پوهېږو افسوس دی محترمو نن چې کوم دی که مونږ د دې ګستاخو خلاف رپانه سو مونږ د دې ګستاخو خلاف چې کوم دی مونږ اواز اوچت نه کو مونږ وایو کېږي به محترمو قیامت کې به زموږ څه حال وي او زه په دې هم افسوس کوم محترمو یو ګستاخ دی که هغې له څوک سزا ورکوي څوک یې مردارۍ نو ویلی شي وایي دا د آیین غدار دی وایي دې د آیین چې کوم دی خلاف ورزي وکړه ځکه چې کوم دی دله په خپله سزا اخیستل نو پکار چې د سزا اخیستلی وي محترمو د آیین بې حرمتي مونږ دا ګڼو خیر دی که نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے حرمتی کېږي خیر دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شان کې ګستاخي کېږي خیر دی خو که د آیین بے حرمتي وشي دا چې کوم دی لوی جرم دی که د آیین ګستاخي وشي دا لوی جرم دی محترمو نو زه نه پوهېږم چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا بے حرمتي ډېر زیاته ده او که دا آیین بے حرمتي ډېر زیاته ده محترمو دا مونږ کم حال ته پاتې شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے حرمتي خو ډېره خطرناکه ده محترمو په دې کې بیا د آیین کومه خبره ده نو محترمو که دې ګستاخانو ته چې کوم دی هم دغه رنګ اجازت وي هغوی له سزا نشي ورکولی دغه ګستاخانو ته چې کوم دی څه نه ویلی کېږي دا ملک به چې کوم دی داسې ګستاخانو ډک شي زما چې کوم دی اپیل دی چې څومره خلک دا ویډیو وګوري او په دې کې دا ګستاخ تاسو وپېژنئ دا ګستاخ چې کوم دی دا د مضبوطې سزا لایق دی دا د مر لایق دی د مر نه مخکې بل څه شتی نه دغې مر لایق دی محترمو چې سړی داسې ګستاخي وکړي په هغې کې نور پاتې څه دی محترمو تاسو وګورئ دا څه چې ویلي هغه تاسو نه شم ویلی محترمو ډېر زیاتې ګډې وډې ویلي خو تاسو په خپله د ویډیو نه چې کوم دی اندازه اخیستې ده چې د څه ویلي نو محترمو دغه اپیل دی چې دا ګستاخ چاله چې کوم دی په لاس ورشي نو دل چې کوم دی مضبوطه سزا پکار ده که حکومت نیولی وي یا یې ونیسي حکومت ته دا اپیل دی چې داسې ګستاخان نو تاسو سزا ورکوئ داسې ګستاخان تاسو پانسي کوئ یو پکې تاسو پانسي کوئ انشاءالله د قیامته پورې بل ګستاخ چې کوم دی بیا نه راپاسي او که داسې نه وي په دیو باندې د شفقت لاس راښکودلی کېږي دیو له پناه ورکولی کېږي د دیو مرګستیا کولی شي نو بیا به دغه ګستاخي وي د عمل به د ګستاخانو ډک وي نو الله رب عزت موږ د داسې خلکو د مرګستیا نه وساتي او د داسې ګستاخۍ د الله پاک موږ وساتي وما علینا الا البلاغ